अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुव खैरु नासिरिन व मुईन अम्मा बाद अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज। ډیرو قدرمنو مؤمنینو، نن موضوع د بدعت حواله سره دی. دغه بدعت تعریف کوو. اول بدعت څه ته ویلی شي؟ بدعت مطلب یو نوی شی ایجاد کول. دغه بدعت یا ایجاد کول د دوه قسمه دی، بهترم کیدی شي اور مذمومم کیدی شي، بادم کیدی شي. لذا عام طور باندې نن سبا کومه دغه اصطلاح دغه ټکي استعمالیږي بدعت، دینه مراد هغه مذمومه معنا دی، نه هغه بهتره معنا. بدعت معنا مو عرض وکړله څه ایجاد کول، نوی شی ایجاد کول. خن کیدی شي بعد نن دنیا کې ټیکنالوژي دا بهترین بدعتونه دي، بهترین ایجادات دي، د دینن تایید کوي، عقلن تایید کوي، هر یو صاحب عقلم تایید کوي چې دا بهترین شیان دي. خو بدعت هغه معنا چې هغه مذمومه دی، باده دی، هغه دین حواله سره دی. دین حواله سره بدعت تعریف داسې کیږي: ادخال فی الدین و اخراج منه. خپل ځان طرف نه دین کې یوه خبره رانه بستن اور یا یو حکم یوه خبره دین نه خارج کون، دا بدعت بللی شي. دا مضموم بدعت دی، د دې قرآن اور مکتب اهل بیت علیهم السلام کې مذمت شوی دی. لذا عام طور باندې علما کله هم د بدعت مخالفت کوي، رد کوي بدعت. هغه نه مراد دا بدعت مذموم دی، نه هغه بدعت حسنه بهتر بدعت. دین مسئله کې کوم بدعت کیږي چې خپل طرف نه یوه خبره دین ته نه بسې، خپل طرف نه یوه خبره دین نه خارج کې، دا مذمت شوی دی دغه شي. لذا همدا چې دین کې کوم کسان بدعت کوي، دین کې خپل طرفه نه یوه خبره داخله کی یا یوه خبره خارجه کی، پس عرض مو وکړلو دین کې بدعت کول دا مذموم دی، د دې مخالفت شوی قرآن او حدیث کې. مو سوال دا دی کوم کاس کله زما ته یقین شي دغه کاس دین کې بدعت کوي، هغه حوالې سره ما څه ذمه داري دی؟ هغه سره زه برخورد وساتم، تعلق وساتم، یا په کار دی هغه نه زه تعلق کاټ کم. رسول ختم مرتبات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم رحمت للعالمین حضرت نه پوښتنه کو، یا رسول الله بدعت گزار انسان حواله سره ما څه ذمہ داری رسی؟ پیغمبر خپل امت ته مو ټولو ته پیغام راکوي: اذا رأيتم اهل الريب والبدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم واكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الاسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة. رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای: او خلکو، مانا بعد هر یو بدعت اور هر یو بدعت گزار نه ځان وساتو. پس رسول الله واضح الفاظو کې سمانا بعد به د امت کې بدعتونه رسی، بدعت گزار به پیداویږي. خود مسلمان د شیعه ذمہ داری دا دی چې هم بدعتونو نه ځان ته نجات ورکي اور هم بدعت گزار خلقو نه فاصله واخلي. هغو سره پکار د تعلق نه وي، اور نه صرف تعلق نه، پکار د هغو باندې لعنت وکړو. اور هغو کوم انحرافي اعمال دي، عقیدې دي، خبرې دي، څه خرافات دي، باطل نظریې دي، هغو په باره کې هغه خلق وډار کو چې دا تاسو ظلم کو، زیاتی کو، دین کې د خبرې اجازات نشته. دی لپاره حدیث زمکه کې فساد پیدا نشي اور خلق پکار دی دا نمونه خلقونه ځانونه وریا کی، چونه جدایی اختیار کی. هیڅ کله د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم الفاظ دی، هیڅ کله بدعت سهارا نخلو، بلکې همیشه خپل زندگی کې د نیکو اعمالو سهارا واخلو. څه نیک اعمال دي دا انسان ته درجه ورکوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو حدیث، یو بل حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای: لا تصحبوا اهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم. دا جمله عجیبه جمله دی. قال رسول الله: المرء على دين خليله وقرينه. پیغمبر فرمای هیڅ کله بدعت گزار خلکو سره نسته پسیده ما کو. ویلی
پیغمبري دی وجنه کله ته بدعت گزار انسان سره دوستی کوي څنګه دین سے بازی کوي مسخره وي دین کې خرافات ایجاد کوي دین کې نوې نظریه ایجاد کوي هغه سره پڅې کې نه واضح خبره ته هغه نه حسابي کوي بل حدیث کې پیغمبر یې چې د انسان دین کوم ځای نه پیژندل شي دوست نه پیژندل شي پس کله تا دوستان دینداری متدین دیندار لري خلق تا په باره کې دا دیندار لرونکي انسان دی خدای ما وکړه کچېرې د تا دوستان داسې دوستان دي څنګه علاقې کې شهرت لري په دغه خبرې باندې چې دا بدعت گزار دي جو دین کې انحرافات کړي دي دین کې مختلفې خبرې جوړې دي ته غو سره ملګرتا کې نو بیا خلک تا په باره کې هم ښه خبره نه کوي پروردګار نه دعا کو په حق ته محمد و آل محمد علیهم السلام متهر قسم ته بدعت و خرافات و انحرافاتو نه نجات نصیب کی والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته